بسم الله الرحمن الرحيم. قال قدري ولا فرمي وكذلك لو قال من ثمن خمر أو خنزير ومعنى المسألة إذا قال لفلان علي 1000 درهم من ثمن الخمر خجي په اقرار کې د استثناء باب شروع دی او مسله راته دا بیانې ما ته متوجه شي او سړي ویل په ما باندې د پلان کې 1000 روپۍ دی اقرار یې وکړو ورسره ویل شراب می ترې اخیستې او د هغې روپۍ دي خنزیر مې ترې اخیستې او د هغې روپۍ دي نو دا هم استثناء کول دي د کل پیسو اول یې ویل پیسې راباندې دي او به چې وي د شراب او یا د خنزیر دي د شراب او یا د خنزیر پیسې خو په سړي نه لازمیږي نو اول وی لازمي دي او به وی نه دي دا رجوع کول دي داسې ووایه نو دا به نه قبوله ښه امام صاحب رحم الله رای دا ده که وصلني وی که فصل سره وی دواړو صورتونو کې ولا اعتبار نشته او صاحبین وی که وصلني وی مزید هم بینه لازمیږي او که فاصلې سره وی پلان کې به ما باندې 1000 روپۍ دي وصلن پسې وی د شراب او یا د خنزیري څه نه لازمیږي او که فصلني وی به لازمیږي ګورئ وکذا هم دغه شان اعتبار به ورلنوي رجوع به حسابیږي لو قاله کده سی ویل من ثمن خمر په ما باندې د شرابو پیسې دي او خنزیرین یا د خنزیر پیسې دي معنی د مسلې دا ده اذا قال یو سړی وی یعنی وضاحت دا ده لفلان علی 1000 درهم د بلانکی په ما باندې 1000 درهم دي من ثمن الخمر د شراب د پیسو نه ویل خنزیری یا د خنزیر د پیسو نه نو حکم لزمه الالف لازمیږي ولم يقبل نبا قبلیږي تفسیر او د تفسیر عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب رحمه الله فرمایي وصل سره تفسیر ذکر کړلو من ثمن خمر او خنزیر ام فصل یا فصل سره ذکر کو وجه سره لانه رجوع زکه من ثمن خمر او خنزیر ویل دا خو دا تفسیر چې د سی وایا چاغه من ثمن خمر او خنزیر ویل دي دا خو رجوع د لئن ثمن الخمر تاسو په در د شراب او پیسې والخنزیر او د خنزیر پیسې لا یکون واجبا اغه واجب نشي کېدل او شروع کې ویلیو په ما باندې واجب دي له علی واول کلامه او د دې سړي اول کلام چې د الوجوب یا د وجوب د پاره وقال صاحبین فرمای خبره هم کړي و نورا اذا وصل کشری دا تفسیری وصل سره ذکر کړلو لا يلزمه شيء سم بن لازمیږي وجه سره لانه بين باخر كلامه زګدا په خپل آخر کلام کې دا ذکر کړل چې وایي په ما باندې وجوب موجوب نشته لري لانه بين زګدا بیان وکړلو بیا آخر کلامه په خپل آخر کلام سره انه ما اراد به الاجابه چې اراده په دې پیسو سره د ایجاب نه د کړی یعنی په ما باندې اراده نه د کړی به د په دې اقرار سره د ایجاب روای نشته د دې بده مثال چې لکه ان شاء الله چې اخره کې وایي وصار كما اذا قال في اخره دا بداسي شي لکه چې وایي په اخر کې ان شاء الله قلنا من ورته جواب کې وایو صاحبانو ته چې بھائی ان شاء الله خو تعلیق دی تعلیق خیرم ده کنه او دا دلته چې وایي من ثمن خمر او خنزیر دا خو ابطال دی نو دواړه یو شان شو نشو هغه په شان حکم هم نه دی قل من وایو ذلك دا ان شاء الله ویل دا تعلیق دی وهذا او دا من ثمن خمر او خنزیر دا ابطال دی ولو قال له علي 1000 درهم من ثمن متاع او قال اقرضتني 1000 درهم ثم قال هي زيوب او نبهرجا وقال المقر له جياد لزمه الجياد متوجه شيخ یو سړي ویل لکه زوی مدي سب په ما باندې 1000 درهم دي ولی دی ربانی سامان متر ناخسته من سامان متاع یو صورت 1000 درهم ربانی پوری دی کتاب می تخسته داغي 1000 درهم ربانی پوری دی قرض حسنه را کړی دا څه صورت شو دوا خور سره دا و یم چې دا کم 1000 درهم ربانی پوری دی دا زیوف دی زیوف کو کرته وی کوټه ته ویلې کیږي چې
تاجرانی چلی را چلی خو حکومت ردی کړي او یا داسې ومه په دې دواړو صورتونو کې ذره باندې پوری دي خو نه بهرجه دي نه بهرجه هغې ته ویلی کېږي چې تاجران هم نه چلی او مقر له چې دی یوسف وایي چې نه جي تا باندې زما کمې 1000 روپۍ پوری دي که د بیې والا صورت دی او که د قرض دی نو ښه کره پیسې دي نو اوس حکم سره نو امام صاحب رحمه الله په نسبت باندې حکم دار چې بس پورا کره به لازمي شي دا خبره کول چې زیوب دي دا خبره ور سره کول چې نه بهرجه دي دې له به اعتبار نه وي څوک وایي امام صاحب او صاحبین وایي که ویل په ما باندې 1000 روپۍ دي سامان مې ترې نه اخیستی مال 1000 روپۍ قرض حسنه را کړي هغه زیوب دی هغه نه بهرجه دي دای که متصلن ویل وصل سره خو ټیک ده زیوف او نه بهرجه وي او که فصل سره ویل او مقر له ویل چې نه کړی دي نه بیا د مور له منل شي مقر له او نه کربي پوه شئ ورته وګورئ ولو قال که مقر ویل له علی 1000 درهم د پلانکی بما باندې 1000 درهم دي من ثمن متاعین د سامان د پیسو نه وقاله یا داسې ویل اقرضتني دي که اقرضني دي لکه صحیح ده مخاطبه تمام لقل را کړی دي 1000 درهم 1000 درهم ثم قال بي ورسره ویل هي زيوف دا کم 1000 روپۍ تمام را کړی دا خو زيوف دي هو الذي يقبله التجار ويرده بيت المال چې بیت المال رد کړي تاجران قبلي او یا نه بهرجه دي دا د زيوف نم کمزوري تاجران هم نه قبلي وقال المقر له وتوي جنجياد کم 1000 روپو ته اقرار کې دا کړی دي لازمه نو د امام صاحب رحم الله په نظمانی په موقر باندې لازم شوري جیاد کر پیسې فی قول ابي حنیفه رحم الله وصل کړي که فصل کړي صاحبین فرمای ان قال کله چې کچري موقر او الموصولا دا خبره وکړه نو یصدقو د موقر به تصدیق کیږي بس سید زیوب بلازمیږي نه بهرجه بلازمیږي او وین قال مفصولا او که فاصله سره ویل چې زیوف یا نه بهرجه دی لا یصدقو تصدیق بینه کیږي تاسو پوه شئ د دې مسلې نور صورتونه واو دغه شان نور اختلافي مسائل واوري وعلى هذا الخلاف اذا قال يصدق ومکه صورتونه جوړ کړي زویم پما باندې دي سب 1000 روپۍ دي د سامان یې قرض را کړی دا خو صدقه دي صدقه چې د وسپنې پیسې او رنګ ولا چې د چاندې باندې ور کړی او یو مرساس رنگ دی امه وسپنې کې پیسې چی نن سبا چی دي ورپسې دا وېما نو امام سی وې دی قول اعتبار نشته پورا ضرب لازم شي او کرا او صاحبین وی که وصل کړي او خومدا لازمیږي او که فصل سره ویلو به ټیک ده به چې مقر له کې پیسې دی هغه لازمیږي پوه شئ په وعلى هذا الخلاف اذا قال هي صدقه كشردا سيويل چې صدقه دي او رساس دي وعلى هذا اذا قال الا ان زيوف کدا کلمه د استثناء به ذکر کړل د سیویل چې له علی 1000 درهم من ثمن متاعین یا اقرضتني 1000 درهم ور بسیویل الا انها زيوف استثناء سره ویل دام اختلاف دي صاحبین وی که متصلنی ویل سیدا مقر قول به اعتباری که منفصلنی ویل مقر له قول الله امام سوی بهر حال مقر له قول وعلى هذا اذا قال لابل مثال مو اختلافي هم بدغه اختلاف باندې بنا دي کله چې وی دا مقر لفلان علی 1000 درهم من زيوف ورسره وی او بیا یاد کی من ثمن متاعین سامان می ته اخیسته دغه کوټه پیسې ربانی پوری دي امام سی وی بهر حال ک مقر له ویل چې نه کړ دي نو مقر له قول به اعتباری اصحابین وی ک وصل سره ویل د مقر قول له ک فصل سره ویل د مقر له قول له نور پویږي کنه صاحبینو دلیل سره ویصل کی دا ویل چې هي زيوفون یا نبهرجا او یا هي صدقه یا رصاص یا الا ان زيوف یا درهم زيوف دا ټول څومره مثالونه ذکر شو دا ټول بیان تغییر دی او بیان مغیر چې بیان تغییر کاغه وصل سره ذکر شي اعتبار ورلې او که فصل سره به ول اعتبار نه او ته ګورئ کومه وهذا دې کنه
لهما د صاحبین دلیل داده انه بیان مغیر دا بیان مغیر دی دا رستنی جمله ویل فیصح بشرط الوصل نو سیکیږي بد وصل بشرط سره که شرط ول استثناء لکه څنګه چې شرط متصل ذکر شي نو اعتبار ولوي استثناء چې متصل ذکر شي اعتبار ولوي زکات واړم بیان مغیر دی بیان تغییر نه دی وهذا لان لم بیانې وجه دا دواوره نوم د دراهم چې کنه دراهم برګورې لکه دا زیوف ته حقیقت کې شاملی زیوفم دراهمی او ستوقو تم شاملی خو مجازن زیوف ته شاملی حقیقتا ستوقو ته شاملی مجازن البته چې کله مطلق ذکر شي درهم مطلق ذکر شي ندی رجع فرد کامل ته کیږي نو به نزیوب ته شاملی مطلق چې ذکر شي او نه ستوقو ته بلکې جیاد ته شاملی به صرف پوه نه شي په که مطلق ذکر شي فرد کامل ته رجع کیږي هغه نسوک مرادي جیاد نوري زیوب حقيقي معنی دا او ستوقه مجازي ده نصایبین فرمای کړي چې مطلق ذکر کړه نه صرف جیاد شو به چې ور سره متصلن ستوقه ویلا ای ور سره زیوب ویلو نغه مطلق کلام چې هغه متغیر کو خبر خپل ورپسې اخري کلام معنی وای نه شولې به نه جیاد نه چاته راوړل ستوقه او زیوب ته نو کلام مغیر شو کلام مغیر موصولا سي ومفصولا ليس غوري وهذا لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف احتمال الزيوف لري بحقيقته لا حقيقي معنی د خپل حقيقي معنی به اعتبار سره او درهم چې د ستوقه او احتمال لري بمجازي د مجازي معنی به اعتبار سره الا ان مطلق او مگر دمردا چې مطلق درهم ذکر شي ينصرف الى الجهاد اړول بشکرته فکان بیانا مغیرا لنډه دادا دا ورپسې ویل چې زیوب دی نه بهرجه دی ستوقه دی دا بیان مغیر شو من هذا الوجه دغه وجه څه مطلب چې مطلق چې کم ته رجع کېدل په وخت د اطلاق کې هغه بدل کو وصار كما اذا قال ودې دې مثال شو چې وای چلکه یوسف تا به ما 100 روپۍ پوری د سامان یا تا مال 100 روپۍ قرض حسنه را کړی دا 100 درهم خو درهم نه مراد وزن 5 دی نو دلته حکمدار بیان متغیر دی مغیر که وصلن ذکر شي صحیح او که فصلن وی صحیح نه ده وزن 5 پیجنې یو وزن 70 40 درهم د 2 دینارو برابرۍ او مسقالو بل وزن 60 40 درهم د شپغو مسقالو دینارو برابرۍ لګه پیږي او یو وزن 50 دا درهم وړو کې لس درهم د 15 مسقالو برابرۍ نو صاحبین وی کده سی ویل ګوري وصار كما اذا قال الا انها مگر د غزر درهم چې دی وزن 50 دا وزن د 50 والدي دلته ټول دی له اعتبار ورکی کې وصلنی ویلو بس سیدا ولی ابي حنیفه رحم الله امام صاحب رحم الله فرمای دا اصل کې رجوع کوي د اقرار نه رجوع د اقرار نه وصلن سیدا او نه فصلن سیدا ان هذا رجوع دا رجوع دا ولی لان المطلق لقدي ځکه چې کله مطلق یقدي ویل ولا کتاب ما 100 روپۍ دي د سامان پیسې نو مطلق شامل لجیاد ہوتا تب ما معنی قرض حسنه 100 روپۍ دي دا مطلق شامل لچا ده جیاد ہوتا او دا او به دا رستوي دا زیوب دي نزوب چوي نو کوټه یادای نو درهم را له وسبه کې پرې خودلو جیاد ولا وسبه کې څه کو پرې خودلو نو ګویا چې دا درهم اقرار خو برقرار دی او د کراتوب نه واپس انکار کوي رجوع کوي او رجوع پکې چلیږي لأن مطلق لقد چر يقتدي تقاضا کوي وصف السلامتي چې دا درهم دې سالم وي دی ابنا او ضیافت او دا ضیوف توب دا خو عیب دی او داوه د عیب چې مولوی صاحب دا رجوعي ښه دا څه وي رجوعي ان بعض موجبه د بعضی موجب نه بعضی موجب مطلب سلامتیا نه رجوع ده پوه نه شولې بي اولی چې ویل مطلق درهم چاته شاملو جهاد تا د چې به بس ویل چې یوب دي ستوقه دي دغه نه بهرجه دي نو دا امام سیبوی رجوع کوي ولی رجوع کوي ځکه داوه د عیب کوي او داوه د عیب کول چې دا رجوع وي څنګه اده سلامته وسب هغه نه رجوع کوي ولی په لازم کړي وسی پری دي نه رسېږي بهرحال دا داوه د عیب دا داوه د عیب رجوع وي او رجوع معتبر نه ده
كم ځای ته ورسېدلو وصار كما إذا قال لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامتين العيب وزيافة عيب ودعوى العيب رجوعا بعض موجب إذا وصف وصار كما إذا قال بيتك هم عيبا وقال المشتري لذي مثال شو لکه زه دې حساب ته یم په تا باندې ما درهم در خرڅ کړي دي یا بل شیات کما مې در باندې در خرڅ کړي دي او عیب جنو حساب وایي چې نه مشتری وایي نه کره دې را باندې را خرڅ کړي داسې وایي عیب نه پاک دې را خرڅ کړي دي نو بایي وایي دا شی مې در خرڅ کړی دی عیب جن او مشتری وایي چې نه را باندې را خرڅ کړی دی د عیب نه پاک دلته چې اختلاف راشي د مشتری قول له اعتباري رسئ زموږ مسله کې چې اقرار وکړو د کره او به چې رسو به چې د ابجن دعوه کوي نه د قول له اعتبار نشو بلکې مقر له قول له اعتباري وصار كما دا به وګرځيږي دا قال لك یو سلی وی به تو کهو پتا دا بلانکې سامان ما در خرڅ کړي معيبن عيب جن مشتری تو وینا به تنی ته به مارا خرڅ کړي دي سلیمن دی ابن پاک نفل قول للمشتری دي مسله کې د مشتری قول له اعتبار وي لما بينا دا خبره مخکې مونږ ذکر کړي و ځکه مطلق عقل تقاضا دا کوي چې د سلامتیا نه دي د عیب نه دي سالم وي والستوقه پاتې شول ستوقه دا خو سره سمن دی نه ستوقه خو سمن نه نو ولې د سمن اقرار کړي او به سمن پریدي بل شي لزیدا رجوع نشو والستوقه ليست من الثمان دا سمن نه ده والبيع يرد على الثمن بيع وارد رب سمنو نو ولې کیول ما منی 100 روپۍ د سامان متر نه اخیسته دي او ورسته وي ستوقه دي نو ستوقه خو سمن نه دي نفکان رجوعن دا رجوع شولا او پاتې شلو دا قول چې الا انها وزن 5 صاحبینو دلیل پیش کړو کنه چې د اعتباري چې د سی وي چې وزن 5 دي وصلن وي د اعتبار وي نو یل د مسله د مقدار ده کنه یا د وزن 5 کې مسله د چا ده یعنی هغه درهم یا دومره چې مقدار د 500 مسقال ده د لسو هغه نه یا دومره چې د لسو درهم مقدار ده وو یا د شپږو ده نو مقدار ته کلام شامل کې استثناء کوي ټکی مقدار ته کلام څه شامل وي چې کلام ورته شامل کې استثناء کوي هم پرون ویلو نو صحیح ده او وصف چې کنه وصف ته کلام نه شامل معنی شاملې نو کې استثناء په کلام سره کوي نه کیږي کلام ورته شامل نه دی نو څنګه وصف پرون ویلو کنه ورته وقوله إلا أن وزن 5 يصح استثناء دا بطور استثناء صحیح کیږي لأنه مقدار دا ځکه دا مقدار دی بخلاف الجودة بخلاف دا چې جوده دی او کرا دا وصف دی او استثناء د وصف دا نه د صحیح برونو دا ویلو ښه لأن استثناء الوصف لا يجوز دا نه د جایز کې استثناء البناء لکه بنا مستثنا کول فی الدار بدار کې برون من ویلو کنه چې دار اقرار وکړو به وی بنا زما ده دا اصل کې استثناء کوي پکې وصف معنا او کلام چې کم شي ته نه شامل غي استثناء نه ټیک کلام خو ملفوظ ته شاملي وصف ته نه بخلاف ما اذا قال هكذا سی وي الک استاب ما من غنم دي غلام می در ناخسته په من غنم په واس کې من غنم دی ربادي پوری دي خو من غنم چې دي هغه ردی دي دا عیب پکې دا پکې بیان کی چې هغه څه دي ردی دي دلته ول اعتبار شته ولې دا ردیتوب په غنمو کې دا وسب نه دی بلکې یو نوع ده کره غنم بیل نه و دا کوټه غنم بیل اندام د مقدار په حکم کې شو کو وصلنی وې دا صحیح ده بخلاف ما اذا قال په خلاف د دې چې سره وې علی یکر روحن تو دین بما باندې یو کر غنم دی من سمن عبد غلام متر ناخسته داغي سمن دی اصل کې الا انها مگر دوم رده چې دا غنم ردیتن کمزوري دي لان الرداء نوون زکا اعتبار ول ذکر ورکو چې رداءت نوع ده عیب نه دی وسب نه دی نوع ده مقدار شو چې نوع شو له نوې ته کلام شاملي کوي استثناء کوي ټیک ده عیب نه دی چې وسب ته جوړ کو معنی ته جوړ کو فمطلق العقد چې لا يقتضي السلامه دا تقاضا نه کوي چې دا غنم السلامه د سلامتيان هدا ردات نه چې دا غنم د ردیتوب نه سالم وي او نبی حنیفه رحم الله فی غیر روایت الوصول الکه امام سمنا د وصول روایت نه علاوه یو بل روایت نقل له هغه کې وای چې د قرض په مسله کې دا ویل چې زیوب دي د پلان کې په ما باندې 1000 درهم دي قرض به ور بسې څه وای زیوف
وای که وصلنی وای د صاحبانو په شان قولې وي به صحیح ده او که فصلنی وای نه ده صحیح څنګه چې صاحبین وای وعن ابي حنيفه رحمه الله في غير روايه الاصول انه اغوي يصدق في الزيوف تصديق بددي مقر له کیږي بزيوب کی اذا وصل کله چې وصل سره ذکر کی وجه لان القرض يوجب ځکه قرض کې مسله دای چې کوم شی تاسو کړی موقب واپس کې معلومیږي چې کوټه زیوپی قرض کړي نه زیوب واپس کوي قرض سره يوجب واجب يرد مثل المقبوض چې مثل مقبوض يرد شي وقد يكون ضعيفا او کله کله مقبوض ضعیف وي نو دغه مثل هم ضعیف واپس کوي کما فی الغصب لکه غصب کې مسله ده چې وسله وای ما د بلنکینا زر درهم غصب کړي خو زیوب دی الته هغه قول اعتباري خو وجد ظاهر دار ظاهر روایت مخکې تر شوی چې به دې قول به اعتبار نه مقلله چې وای jihad دي نو بس jihad به وجد دا چې تعامل په jihad باندې روان دي بچا روان دي نشکل مطلق درهم ذکر کو کم باندې چې تعامل دغه ته به رجع کیږي هغه jihad دي چې ورپسې وای کوټه دي دا اصل کې رجوع کوي اعتبار بوله نه وي وجد ظاهر دا چن التعامل بالجهاد تعامل خو بجهاد روان دي فانصرف مطلقه نو مطلق درهم بقرض کې دا بوړي الیها جهاد تا ولو قال لفلان علي 1000 درهم زيوف یو سړي کوم مطلق ویل د پلان کې په مازر درهم دي زيوف دا یو سرونه ویل چې څه می ته اخیسته دا غي دي کنه قرض دي کڅ دي پته نه لګیدله وای ما قرض ذکر نکړلو نبی باز خلک ویلي دي که وصلنی ذکر کی امام صاحب د صاحبانو مرګره دي دغه قول له اعتبار ورکو نه رسې په بعض خلکو دا ویلي او چې ویلي چې نه دلته موضوع حکم زړه په زړه دي چې کله مطلق ذکر کو نو دینه کرم مراد دي کرا jihad او دا چې به زیوب وي دا رجوع کوي اعتبار به ولنه وی ګوره ولو قال لفلان علي 1000 درهم من زيوف ولم يذكر البيع دا یو نه ویل چې دا زيوف ولې په ما لازم شوی دي دا 1000 درهم قرض بيع د وجنه لازم شوی کې قرض د وجنه دای ذکر نکړه نو قیل چا ویل دي وصدقوا ک وصل سره وی تصدیق به کیږي زيوب لازم شي بل اجماع لان اسم الدراهم چې يتناولها دا زيوف تم شامل لنو وقيل چا ویل لا يصدق امام سے بنظمانه به هم تصدیق بنه کیږي ځکه لان مطلق الاقرار د چې کله مطلق اقرار کو په ما باندې زر درهم دي نو معلومیږي چې د عقد د وجه نه دی بای یا د قرض د وجه نه دی او بای او قرض کې خو جهادي زیوب نه دلته هم جهاد شي خو نه شولې به چې مطلق ذکر کو چاته بیرړو بای یعنی عقد ته بیرړو بای قرض ته هغه کې خو جهادي نو ځکه مطلق اقرار چې د دې انصراف کیږي له عقود ته لتعینها ځکه عقود متعین د دې لپاره چې سړي باندې کړه پیسې لازمي شي د عقد په وجه باندې او پاتې شول دا کوټه چې لازمي کې دام تور بغصب کی او غصب خو حرام دی نو موږ غصب ته ولي واړو چې حرام شي په وجه پیسې لازمي شي صحیح ته به واړو کنه قضې کړه دي نه رسې پی کنه مطلق درهم چې ول چاته بداړو عقد ته ولې عقد داسې او شی دی چې جایز شی دی هغه سړي باندې پیسې لازمي په جایزه طریقه غصب ته بناړو صحیح د غصب به زیوب تم شاملېږي وجه سره غصب ته ځکه ناړو خو حرامه طریقه د لزوم پیسو لتعینها ځکه د وقود چې د متعین وي مشروعاً مشروع کېدلو په اعتبار سره لا اله الاستهلاک ته بناړو کوم استهلاکم چې محرم دی حرامون کې محرم دی حرام کړل شوی دی یو شی د بل چا مال هلاک ولا خو حرام وي او به ولکه زیوب می هلاک کړی دي دغه ته ماړه ولو قال اغتصبت منه 1000 او قال اودعني ثم قال هي زيوف نون بهرجا صدق وصل انفصلا وصل بدل شفلا مخکې د بې مسله وا او د قرض حسنه وا وز د غصب کا او د امانت کا الګ د یوسف بما باندې زر درهم دي غصب کړي می تی دي زکه خو زیوب دي یوسف بما باندې زر درهم دي امانت را سره خېدي خو زیوف دي دلته ول اعتبار شته قول له مقر پوه شي وګورئ ولو قال كشري مقر ويل اغتصبته ما غصب کړي منه د غبلان کینا 1000 روپۍ
او قال ودانی یا دا ما سره امانت خیدی ثم قال ببسی وی هی زیوفنون بحرجا صدق تصدیق بے کیگی وصل سره وی انفصل یا فصل سره وی وجه سره مولی انسان چې یو شی غصب کوي دا نه ګوري چې الکه کړه دي که کوټه دي خالی غصب کوي نو غصب دواړو ته شاملي کرتم کوټه تم نو دا چې بیان کوي بس ټیک کوي لأن الانسان چې یغصب غصب کوي ما هغه سيجد چې موندي اڅوک چې چا سره امانت دی هغه دې ته نه ګوري چې کرک دم که کوټک دم خو چې کمی ملکی که کرای کو کوټی چا سره امانت دی هم دواړو ته شامل شو او یو سره امانت دی ما هغه یملکو چې مالکی لنډه دا د چې غصب او ودیعه دا تقاضا د دې نه کوي چې جهاد دی فلا مقتضى له فی الجهاد تقاضا نشتره هر یو د پاره په جهاد کې چې جهاد به سي د لازمي شي ولا تعاملم دا نشتره چې خلک غصب کوي نو صرف جهاد دی غصب کوي امانت دی صرف جهاد دی تعاملم نشتره فيكون بيان نو لنډه دا چې گویا دوه نوع کې دی وی نوع بیان کوي او دا خصي فيصح حسيبي وان فصل اگل کا فصل سره ذکر کوي ولهدا دغه وجه د مولوی سبه یو سړي غصب کړي د پیسو او به راوړل کوټه زیو پیسې راوړې هم لکه ستا پیسې دادي او چانه چې پیسې پټې شي هغوی نه کړه دي پټې کړي دلته د غاصب قول له اعتباري مودې ته پیسې واپس کولې کوټه زیو پې واپس کولې مودې ورته وایي چې نه کره مې در صحیح خي امانت هغه ورته وایي نه دا دي خي مو در وایله دلته قول چاله اعتباري مودې لره ولهذا دغه وجه ده لو جاء کراتک وکي اراد المغصوب مغصوب شي واپس کوونکې او د ودی واپس کوونکې بالمای به ابجن شمالي نو کان القول قوله نو قول متبرهم د دوی د اراد کوونکې او نبی یوسف رحم الله امام یوسف رحم الله دې مسله کې وایي کفصل سره ذکر کې به تصدیق نه کو کفصل سره به سیدا دا یو روایت ده ته انه لا يصدق تصدیق بنه کیږي فيه بده غصب کې چې کله داوود ضیافت وکي مفصولا به تصدیق نه کیږي او به بچا قیاس کوي اعتبارا بالقرض قرض مسله باندې قیاس کوي هغه کې ویلو قرض کې کنه که وصلانو سیدا که فصلانو به تصدیق نه کیږي ویلو کنه وجه سره ځکه قبضه په قرض کې موجبه ده چې قبضه دی وکړه بس شی درمانه رااله زمان او په غصب کې موجبه ده زمان درمانه واجب شو درسي نو په دواړو کې قبضه ایجاب موجبه ده په قرض کې او په شری غصب کې نو دواړو یو حکم شو وصلنی که زیوفن ویلو اعتبار به ورلی منو به او که فصلنی ویلو نه به اعتبارا بالقرض ذي القبض ذکر قبضه فيهما بغصب او قرض کې هو الموجب للزمان وما زمان واجبي ولو قال تاسو پوه شولې کنه اوس دا کټولي مسلې واپس کوي د سی وایا په دې دې دغه کې یادې غصب او ودیعه کې یادې ها بيدا که ما د یوسف نه پیسې غصب کړي خو هغه صدقه دي هغه اساس دي سره د دین اول می غصب اقرار کو چې غصب کړي می دي یا می د ودی اقرار کو یوسف ما سره امانت کی زر درهم یې خدي خو صدقه دي او یا رساس دي نو به فاینه شولې بي یوسف نما پیسې غصب کړي دي 1000 روپۍ په ما لازمي دي غور سره څه ویما صدقه یا رساس دي ما سره امانت خدي اقرار وکم به څه ویما صدقه یا رساس دي نو به وای که وصل سره ذکر کو تصدیق به کیږي که فصل سره ذکر کو تصدیق به نه کیږي ګوره ولو قال یو سره وی هي صدقه دا کم می غصب کړي کم می چر امانت دي خدا صدقه دي یا رساس دي بعد ما اقر بس هغه نه چې د اقرار کړي د غصب چې غصب می کړي یا د ودی اقرار کړي نو وصل سره ذکر کړي نو صدقه ټیک د بس په تصدیق به کیږي د مقر او ان فصل او که فصل سره ذکر کړه لم يصدق تصدیق به نه کیږي نو خکرب لازمیږي وللن الصدقه وجداد دا صدقه د دراهم او د جنس نه دي دا بیان تغییر دیغه وصل سره به ذکر کړي دا شان رساس چې د دراهم او د جنس نه دي چې نه دي نو بیان تغییر دی څنګه به ذکر کوي وصل سره یا تاسو سمې کې ویلي کنه بیان تغییر وصلن صحیح کیږي مفصولا نه صحیح کیږي لکه استثناء او تعلیق لأن الصدقه چې دی ليست من جنس الدراهم لكن الاسم لكن اسم چې يتناولها دا شامل له صدقه تم
مجازن ورته شامل له. نو فکان بیانا مغیر لنډه دا بیان مغیر شو. فلا بد من الوصل بیان مغیر کی وصل ضروری دی. وان قال في هذا كله الفا ثم قال الا انه ينقص الاكبر وګوري د ټول مثالونو کې اکه بیا دا ما باندې دي سب زر روپۍ دي کتاب می ترنا خسته که قرض دې قرض یې راکړي که غصب دې غصب کړي می دي تی که ودیا دا امانت را سره خي دا ټول وایا خور سره بس دا وای چې سلنا زردی خو سل پکې کمی د څو باندې شوي 900 زردی خو 200 پکې کمی څو باندې شولې 800 نو به وای کچري وصلنی دا ذکر کړ خو تصدیق به کیږي ټوله کې او که فصلنی ذکر کو تصدیق به نه کیږي ګوره وتا. وان قال في هذا كله كشري بدي ټولو کې ویل الفنزر روپۍ ربانی پوری دي ثم قال به ویل الا انه ينقص فصلنی ویل مگر کم دي د زرونه نو لم يصدق كذا سل روپۍ کمی دي 200 کمی دي تصدیق به نه کیږي. و ان وصل او که وصل سره ذکر کړلو نو به صدق تصدیق به کیږي. وجه سره د اصل کې استثناء د مقدار نه ده. استثناء د چا نه ده؟ زرو کې 200 کمی مقدار کم کو کنه نو استثناء چی اخو بیان تغییر دی وصلا صحیح او فصلا نه محکم ویلو. لان هذا زکه دغه استثناء المقدار دی او استثناء چې یصح موصولا صحیح کیږي په خلاف د ضیافت باندې ازیب توب چې هغه غوړي مقدار نو بلکې وصفو هغه ته کلام شامل نو استثناء به سو کی ځکه امام صاحب نو وصلا صحیح دی او نه فصلا صحیح دی بخلاف الزيافه لانها وصف وصف ده او استثناء ده وصف لا يصحون صحیح کیږي ولی لفظ ته شامل واللفظ يتناول المقدار او پادش مقدار غي ته لفظ شامل وي دون الوصف وصف ته نه د مقدار استثناء ټیک ده د وصف نه ده او تصرف لفظي ثبت ده استثناء ده خو تصرف لفظي چا چې لفظ شامل وي لکه مقدار ال ته صحیح کیږي چا چې لفظ نه شامل لکه وصف ال ته نه صحیح کیږي استثناء كما بينا مخکم دا ویلو کا ولو کا الاستثناء تصرف بالملفوظ ولو كان الفصل ضرورة ملي سب کچري فصل دي کیسو کې وکړلو خو سا بند شولاغي د وجه نه فصل رااله یي پرنجه مننجه ټوخه کول هغه په وجه باندې لک فاصله رااله پما باندې دي سب ضرورت پي دي او ټوخه دلو سل کمی او پرنجه وکو سل کمی سای واخستل ویل سل کمی نه دومره فصل چې ده کنه دا عفو دی خیر دی دا به هم وصل حسابیږي نه صحیح پی ولو كان الفصل كشريو دا فصل ضرورت انقطاع الكلام د وجه دین چې کلام بند شو به انقطاع نفسه ځکه بند شو چې سای بند شو فهو واصل دا سلی به هم واصل حسابیږي لعدم امکان لا احتراز ځکه ممکن نه دی چې ځان بچ کړي دغه شان فصل نه انه دغه شان فصل نه تاسو پوه شئ. ومن اقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب زوی ما د یوسف نه کپڑا غصب کړی دا به قاضي وی راوړه چرا مې وړل عیب جن کپڑا مې راوړل او یوسف ویل مقر له چکه کړه دی رانه صحیح کپڑا جنانه پټ کړی دی ابن سالمه ازوته مې چې نه عمدق ده دي کې غاصب قول له اعتباري ځکه غصب کې نه د لازمي چې ابن سالم دي ها وقود کې دا لازمه ده چې د ابن دي سالم نه صحیح پی. ومن اقر څوک چې اقرار وکي بغصب ثوب د غصب د کپړې ثم جاء بثوب معيب براتک وکي بیب جن کپړه باندې فالقول قوله قول بهم د معتبر وي لان الغصب لا يختص بالسليم ځکه غصب دانی خاص سالم د سالم د سره چې ابن دي سالمي سره بغه غصب کیږي